بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقول إذا سلم. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقول إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا مروان بن معاوية وأبو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه وقال تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قالوا خبرا عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما يقول إذا سلم البخاري کی ویلی شوی یو رپورٹ ټکی پکې پاتې میرا بلندر دا وي احمد ابن منی هم تیر شوی دی ابو معاویه هم تیر شوی دی عاصم احول هم تیر شوی دی عبد الله ابن حارث بصری او تابعی هم ثقه بصری راوی دی او تابعی او ثقه دی هذا عائشة صدیقہ شاگرد دی قال عائشة صدیقہ فرمائی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم سلام به وکړه لا يقعد الا مقدار ما يقول نبكي ناس دې مګر مقدار د هغه چې فرمایي به اللهم انت السلام. سلام معنا څه؟ سلامتیا ورکوونکی یا سلام د عیبونو محفوظ مسلم د عیوبونو ذو السلام خاوند د سلامتیا ذو السلام خاوند د چا سلم يسلم سلاما وسلامتا سلم يسلم سلاما وسلامتا دا مصدر نزو السلام خاوند سلامتیا اذا عيوبنا نقائصنا مسلم محفوظ یا سلام په معنا د مسلم دی خلق له حفاظت ورکړي سلامتیا ورکړي ومنك السلام مخبلوي منك يرجى السلام ستانه سلامتیا امید درې منك ستانه يسأل السلام منك يسأل السلام منك يرجى السلام منك يعود السلام ستانا خلقو دا سلامتیا واپس کی تبارکتا دا برکت خامون دے برکت خیر کثیرت ہوئی ذل جلال والاکرام یام پکشتبل روایت کے خان او جلال صفات سلبیہ ہوتا ہوئی خامون دا جلال صفات سلبیہ جو سمر دی غدن منتفی دی او اکرام صفات ثبوتیہ ہوتا ہوئی سمر بہترین صفات دی در ثابت دی و دا الفاظ ہم ثابت دی مولانا سے و بلدہ کی براشی تبارک یا ذا الجلال والاکرام و تعالی تا دلتا نشتا تعالی تا اللہ صفت کو بلدہ کی راغلے دے و دلے کی نشتا زبردویم کی ما سمر تتبعو ما پسی پرون بیار بیر تتبعو و تعالی تا میونم دانا جزا دار نبے ما کی نشتا و ما تا ندی مال زمادا ناقص کوئی مطابق او بیا میں مرقات کرونو کا دو مرقات دکلی دی وداع الفاتح الیک یرجع السلام او حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام ومرقات لا استلهو بل مختلف بعض القصاص الیک یرجع السلام تذبه الیک یرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام مرقات ملا لقاري لكلي الى قصد له ومختلف بعض القصاص مختلف دروغ تجور شيء بعض القصاص وما بس طلب کرو نو دا لفظ كده دا اليك يرجعون پیدا نکو و اليك يعود السلام پیدا نکو مسند احمد و نور کتابوں کی اشتاق الیک یعود السلام او حینا بالسلام دانشتا حینا بالسلام نشتا دی بعض روایات ضعیف دی و بعض قوی دی گوئی مسند احمد وغیرہ دی کتابوں کی اشتاق نو بعض الفاظ ضعیف دی بعض سدی ضعیف بعض روایات مباض منطق دی نو دا الیک یرجع السلام لفظ میں پیدا نہ کہ الیک یعود السلام الیک یعود السلام نو ٹھیک عود الرجوع یومنا او حی بالسلام پیدا خدا بل نہیں کہ ادخلنا دار السلام یہ کہ مرقات بولا دا درے والا کہ مخصوص الفاظ دی دا بتا نشتا دا مخصوص الفاظ نشتا
إليك يرجع السلام أو حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. دا دلته نشته. یو خو چې ستاسو په ذهن کې دا یو خبره ده. دویمه خبره هم ذهن کې واچوه مولانا. دویمه سړي دویم به دا په ذهن کې واچوې چې دلته وایي چې نه به کېناستې ده مګر مقدار د دې الفاظ نه، یا خو دا تقریب دی. څه دی؟ تقریبا ځکه د دې نه زیاته لاستیم کړی. ولې پرون په بخاري کې دې ټول سره روان دی الله اکبر استغفر الله استغفر الله. او بل روایت کې څه راځي؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او بل ځای کې دا راځي چې سبع فرمایل رسول الله مبارک اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ورمشي روان دي. او بخاري کې اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا جواب پس کوم یو جواب بداو کما چې دا تقریر دې څه دی؟ تقریر اندازه دومره ناسته دې نه زیاته کم کېدی شي. او یا به دا محمول کوم د عایشې صدیقې په علم دا جو کمزور دی ځکه د عایشې نه نور الفاظ ثابت دي. دویم جواب خشته چې محمول به کم و غالب او د هغې نه ښکلی جواب به دا وکړم چې دا محمول دی په هغه حال چې د کم فرض نه پس سنن دي. کم فرض نه پس څه دي لکه سنن نو صرف مختصر به کوم او هغه په هغې مونځ محمول دی چې د کمو فرض نه پس سنن نشته. څو جواب مې وکړ؟ ټولو نه ښکلی جواب په دا تقریب دی. دیکھ شو خبره دویمې څه وایي مولانا صاحب؟ محمول دی په علم د عایشې. ٹھیک شو او د عایشې نه نور الفاظ ثابت دي. دریم به محمول کوم په غالب او څلورم دا په هغه فریضې باندې محمول کوم چې کومې نه پس دي سنن دي پورته به د سنن ده دا الفاظ به وي او هغه نور الفاظ په هغې فریضې محمول دي چې کومه نه پس سنن. یو بل جواب به مو کوم دا چې مقدار ښایي څه ښایي؟ مقدار. نو کله به دا الفاظ وي او کله به هغه وي نو همدلې په مقدار دی مقدار ښایي خو غالب به دا الفاظ وي نو ځکه د دې مقدار وي کله دې نه علاوه نور الفاظ هم ویلي دي. یو خو دا خبره وه چې ستا د ذهن کې راشي. دویمه یو خبره هم ذهن کې واچوه. انور شاه کشمیري رحمت الله علیه لیکلي دي وایي کوم ادعیه چې د یو متوارده چې ورته دي وایي چې د مکان او زمان سره تعلق لري هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رفع د ایدیو ثابته ده. دا د هغه خیر انور شاه کشمیري لکه دا اللهم انت السلام مانځه پسې نو په قول د هغه دی کې رفع د ایدیو د حضور پاک نه ده ثابت. دارنګې د بار نه پس چې کومه دعا وي ډوډۍ نه پس چې څه وي باد راشي کومه وي غسلخانې ته ننوځي غسلخانې نه راوځي جومات ته ننوځي جومات نه راوځي څاروي ته خېږي سفر کې وی نو دا هغه ادعیه دي چې د زمان یا د مکان سره اختصاص لري نو په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رفع د ایدیو نه ثابت داسې موږ ته بدعت نشو ویلی بدعت ورته نشو ویلی ولې ځکه رفع د ایدیو په دعا کې مطلقا ثابته ده عامه دعا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر مبارک به اذا دعا نو رفع ایدیه دا سنن پورته کړي د یو روایت کې ثابت لږ کېنه نو بدعت نشي ویلی ځکه د هغې عموم لاندې دا ټول راځي چې دعا کې به لاسونه پورته کول د هغې عموم لاندې دا ټول راځي نو بدعت ورته نشي ویلی که دې پورته کړل ګناه پکې نشته ځکه یو دعا د ادعیاونه ده څه شی دی دعا د ادعیاونه او د دعا د آداب نه رفع د ایدیو د یو روایت نه دی په شلګونو روایت او د دعا د آدابو نه امین هم دی ګورئ یو نقطه ده دلته خارجي بله وی پرون تاسو زما تلمیذي کې یو څو خبرې راځي بعضې حضرات وي دا امین وایي صرف مانځه پورې مختص دی مانځه نه بغیر به د لدوالي نه پس امین نه وي دا کم فهمي ده دا څه دی درته د حدیث ویل چې ته به پوه شې زما به دلته دلیل کې راشي بهقي څه وایي سنن د بهقي کې سند صحیحه دی لقني جبريل دا څنګه مددار حدیث دی لقني جبريل
عند فراغي من الفاتحة. تدري تماني بعد دوستان وين وين؟ هذا سننوك لقني جبريل عند فراغي من الفاتحة. ماذا جبريل تلقين راك عند فراغي من الفاتحة. آمين. وده متقد كمان ذكي وغير إيمان. لقني جبريل عند فراغي من الفاتحة. ماذا جبريل تلقين راك عند فراغي من الفاتحة. ستلقيني راك آمين بحقيقة. سلام سيد. إن جبريل إن جبريل قرأ الفاتحة. إن جبريل قرأ الفاتحة. جبريل عليه السلام فاتحة والسلام. فلما قال ولا الضالين طب ما ذكر هنا إن جبريل قرأ الفاتحة. فلما قال ولا الضالين قال ولا الضالين هو نو قال قل آمين. پیغمبر مبارک تسوي قال قل آمين. نو دا یو مې یو خارجي مونږ خبر وکړه چې فاتحه سره آمین مختص تمانځ کولی نه دي. ها او دغه خبره سره چې یو آمین د دعا نه پس ویل شي. آمین د دعا نه پس ویل شي. ورته نه ویل شي. آداب د دعا ځدی رفع دی. دغه څه وي آداب د دعا دالي یو کس دعا کوي بل دې بسوي امين او په خپل دعا کې او په امين وي دا آداب د دعا نه داخل. او مولانا سیبل او پډېرو روایتو کې ثابت ده پډېرو کې چې رسول الله مبارک دعا کړې د صحابه ور باندې امين. یو روایت ډېر شي او مولانا قرآن شریف کې نه دي قد اجيبت دعوتكما. سمعوا قد اجيبت دعوتكما. نو هغه موسی علیه السلام دعا کړې وه او هارون ته امین وي. دواړو ته دعا وکړي که نه؟ که ته وایې چې دعا خو صرف موسی علیه السلام کړې ده او دعا خو دغه نه ده کړې هارون علیه السلام. نو دعوتکما ولې وایي؟ پته ولګېده چې امین دې څه ووایي؟ دعا ورته وایي. زما په دې خبرو پوهېږې؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. لا دعاء شاكر إبراهيم عليه السلام. طب إسماعيل سامنا لك أغفر إبراهيم بلي دعاء بسيطة يوشان دعاء دعاء شاكر إبراهيم عليه السلام. أو الله نسبت جاتا كي جوړو ده اجيبه دعوتكما هو بالکل صحیح دی. دعا یو کړی دا هارون امین ویلي جوړو ده نسبت دی. او اے مولانا نو دې یو بل خبره معلومه شوه د جمع دعا ثابت آداب د دعا سړي یو رفع ده دي. دویم آداب سړي چې په اخر کې امین او درې مې سره مولانا صاحب د جمع دعا د بخاری روایت دی چې هغه نبی علیہ السلام فرمائی خلق کینے و دعا ذکر کئی حفت بهم الملائکتو فرشتے نے کیا کیا پھر توشیت ذکر تو چکل دیدہ ذکر مجلس ختم کی اور عجیبا نقطہ رہتا ہے او اللہ دادا فرشتے لارشی ماغی و تصوی کیف ترکتم عباد نو فرشتے و تصوی استاد ذکر کو تمجید ایک یاد نہیں کر تصور کہاں استاد ذکر کو تمجید ایک بیا ورته وایي فرشتې الله ورته وایي وی څه یې غوښتل؟ وی جنت یې غوښتل. وی لیدلی؟ وی نه. وی که لیدلی وی څنګه حال و؟ وی بیا خو به اشد لهم طلبا. وی څنګه امان غوښتل؟ وی د نار نه. وی ولې لیدلی؟ د بخاري روایت دی، د مسلم ترمذي ټول روایت دی. وی نه لیدلی خو یې نه دی. وی که لیدلی بیا به څه حال و؟ وی اشد فرار. اس گورا کہ اللہ دے تفوز کی جسے غفتن اور اللہ دے تفوز کی سنے امان غفتن دعا شو کا نشوا تو دونوں کو شریک کرا چلنے والے کہ یو کا دعا کو لو بلو تا نور بیمین ملے یا خدا احمان تو اجتماعی دعا ہم ثابت شو سکے ثابت شو اجتماعی دعا ہم ثابت شو اور دا یو دعا دا نور آمین تک دونوں دا دعا ویلم ثابت شو نہ کوئی یہ فرم
نو دا آداب د دعا نه څه دي مولانا صاحب؟ وایي خدایه اوس به راشو یو دا چې ځان له دعا کې او بل څوک نه نو ادعوا ربکم تضرعا دا مصابق هیڅ اشکال پکې نشته. هغې کې هم کله شپې چاته ضرر نه او ستا توجه نه برابرېږي جهل کولی شي. بعضې وخت کې سړی جهل سره ډېر زیات هغه تضرع کوي خو چې ریا پکې نه سمعت پکې نه تکلیف پکې چاته نه یعنې اصل آداب دا چې ادعوا ربکم تضرعا لیکن کله جهل هم کولی شي. جهل مطلوب دی مشروع دی ګوره څنګه چې خفیه انفرادي مطلوب و مشروع ده جهل مطلوب و مشروع دی اکم ځای کې چا وایي ګاڼې دغه کې پکې ته پټ وایي نو څه فایده دی ګران. بل ادب یو ادب ده چې ځان له دعا کې خفیه او تضرع مطلوب شوه. دویم څه شو یو ډلی بیا څه شی مشروع دی جهل. دریم ادب یې څه دی آمین ویل په آخر ته دعا ځان له کې یو کډلی بل څه شی دی بل د جمع دعا دا هم ثابت دی. دا د بخاري روایت نه ده ثابت ده. استسقا کې رسول الله مبارک دعا کړې ده صحابو په امین ویل راته وسړو د اختر پر رسول الله مبارک دعا کړې ده او خلکو سړي څه کوي چې خلکو په امین ویلې د جمع دعا هم ثابت ده بلکې مطلوبه ده. او درې مې بل مې څه وویل چې یو ته دعا کې بل امین وي دا د ټولو دپاره څه شوه دعا شوه. اوس دلته یوه اهمه خبره راغلې او دا هم ثابته شوه چې پیغمبر علیه السلام باندې خپل دعا هم کړې اللهم انت السلام منک السلام اللهم لا مانع لما اعطیت دعا ده. اوس به دلته یو ضروري خبرې نه راشو اما دا راشو چې آیا د دې فرد نه پس په حیات اجتماعي دعا دا رسول الله مبارک کړې ده که نه دا ثابته ده که نه اجتماعي دعا ده چې رسول الله مبارک دعا کړي صحابه ورباندې امین. یا د سنتو نه پس رسول الله مبارک اجتماعي دعا کړې ده او که نه ده کړې داسې اجتماعي دعا چې پیغمبر مبارک دعا کړي او قوم ورباندې امین کړي آیا دا شته که نشته؟ نو ما چې تر څومره درته بوک کړی نو نه فرض ورپسې پیغمبر مبارک اجتماعي دعا کړې لاس یې پورته کړي او قوم ته مخ راړولي او هغې دعا کړي او ټول ورپسې امین کړي او نه په سنتو پسې پیغمبر علیه السلام اجتماعي دعا کړې یا راولېدلی دی او دعا یې کړې ده او قوم ورپسې څه کړی دی امین کړي. بلکل نه فرضو پسې شته او نه په سنتو پسې اجتماعي دعا شته. زموږ بعضې دوستان دلته ایښلي یو بل سره مناظرې کوي دعا بعد سنت شته او دعا بعد سنت نشته. هلکه دا مناظرې مه کوئ په یو بل سره په دې خبرو د سنتو نه پس خو پیغمبر من حیث انها بعد السنت په حالت اجتماعي یا د فردو نه پس نبي علیه السلام په حالت اجتماعي خو دعا نه ده. اوس که ته وایې تا خلک یې ولې کوي څوک یې نه کوي دا ولې خطا ده په زړه لګیا چې سنتو نه پس دعا شته او نشته شته او نشته دا چا کړي دي سنتو نه پس دعا هېڅ څوک یې نه کوي ته پوهېږې نه په خبره چا کړي چا دعا سنتو پسې نه کړي یاره راټول مولیان چې کوي خدای شته یو یې نه کوي څوک یې کوي تا چې د سنتو نه پس دعا کړې ده زه تاسو په یومه سهار کې ته دعا کوې چې څوک یې کوي بالفرض او مناظرې پې کوي سهار کې کوم وخت دې منځ کوي او دعا کوي نو سنتو نه پس یې کوي که فرضو نه پس کوي ته خو سنت یې عمل دې د فرضو نه پس دی او دعوه د سنتو نه کوي ماسپښین کې ته دعا کوي نو سرور سنت ډېر دي که دوه ډېر دي نو سرور پسې ولیکي پکار خو دا چې سنتو پسې دعایي نو چې سرور سنتو پسې اجتماعي یو ځل وکړي او دوه سنتو پسې اجتماعي بیا مازدیګر بیا فرضو پسې ماښام چې کې نو عموما خلک فرض وکړي بیا ورپسې دوه رکعته سنت وکړي نو بیا کم از کم یو دوه رکعته نفل پسې ماسخوتن چې ته دعا کوې نو سنتو پسې کې که ویترو پسې کې نو فرض نو څو ځایه فرضو پسې شو سهار هم فرضو پسې شو مازدیګر هم فرضو پسې شو ماسخوتن هم ویترو پسې شو ماښام نفلو پسې شو صرف یو ځل د سنتو پسې وکړه نو دا خو دعا بعد سنت نه دا خو دا تیرور دی دعا بعد سنت په اجتماعي حکم نه کوو چې دا د سنتو نه بس ده دا دعا فی اختتام العبادت ده
دا دعا په څه پسې ده؟ اختتام د عبادت دی. کله عبادت په فرض خلاص شي لکه سا هغې پسې وکړي، کله عبادت په سنتو خلاص شي هغې پسې وکړي، کله عبادت په نفلو خلاص شي هغې پسې وکړي، کله عبادت په وترو خلاص شي هغې پسې وکړي. نو دعا بعد سنت خو هسې به ته دعوه کوې چې سنتو نه پس ده، او که دا دعوه کوې نو زه به ورته بدعت کوم، بلکې دا لا څه کوې چې په فرضو پسې څوک کوي نو هغه هم بدعت ده، من حيث انها بعد الفريضه، من حيث انها فدې حیث کې چې فرضو پسې پیغمبر کړی دی باید اجماعي نه ده. سنتو والا ته ورته بدعت په فرض پسې کوي، یو دلیل ورکړه چې پیغمبر مبارک قوم ته مخ راټولي او فرضو پسې په جمع دعا کړي او صحابه ورپسې ویلي یو اړوند سنتو والا مونږ نه کوو او تر بدعت کوي، او فرض والا نه کوي او ثابت نه بدعت ورته نه کوي. نه فرضي پسې کړی ده په جمع، نه سنتو پسې په جمع کړی ده، من حيث انها بعد الفريضه، من حيث انها بعد السنه. دا دعا مولانا صاحب په دې پټینګي کې چې سنتو نه بس او دا څوک چې سنتو نه پټه بالکل ده. پیغمبر مبارک په دې حیثیت پر دا شرط پکې ولاړو، په کوم حیثیت چې دا سنتو نه بس ده، په کوم حیثیت چې دا فرض پسې دا نشته، او دا شریعت ګرځي بدعت ونی ته د شریعت ګرځي چې پیغمبر کړی نه ده کړی، من حيث انها بعد الفريضه، من حيث انها بعد السنه، من حيث انها بعد الوتر. ده اصل بدعت یو قبل کې چې کوم یو په فرض پسې کې زه خو سنت پسې نه کوم، البته یو شی مې درته وایي چې دعا اختتام د عبادت کې ثابت دی. یو عبادت خلاص شي دا نه پس دعا کې هغه د بدعت نشي. تمام دعوه دا نه کې دعا بعد السنه، دا دعوه نه ده، دا غلطه ده. دعا في ابتداء من العبادة، دعاء بعد الفراغ من العبادة، دعاء بعد الفراغ من العبادة. رسول الله مبارک عرفات کې کړی عبادت نه فارغ، ابو ذریفه کې کړی دا د عبادت نه فارغ، عمره کې فارغ دی هغه نه پسې کړی. او مولانا صاحب درته دلیل خیمه لکه پټي بخاری راوړل وته، بخاری کې استسقا باب راوړل غالبا ما سره 140 صفحه ده راوړل. باب نملة كده رفع الناس ايديهم مع الامام في الاستسقاء. ما سرك سركار انتصاب لے کم یا 224 पर लुधियाना में क्या किया लुधियाना में 224 हाँ बुशरा की पंचो बहन में बुशरा की पंचो बहन में पहला बुलबुला أتى رجل أعرابي من أهل البدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلكت العيال هلك الناس خذ بنا بشر خذ بي بآخرك فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. قال خذ بي بفراحك خطبة يا عبادتك ده عبادت شو. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما لنا نفل الدم خذ بنا بڑا بل يو حوالم در دربون 132 سفر تدينا مخي رارشا تدينا يواتسا في ريورس گيرو لگاو تدينا
يوم اتصل بريورس واپس راشا باب الصلاة الى الحربة क्या बसे باب الصلاة الى الحربة मैदान कोई खुदाया कम ना पता हाँ 568 का पता बिल्कुल सवाल तशबीह बिल्कुल सवाल तशबीह पहला का और दादा में नहीं है उतना की माह की राजा यो हदीस قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص الفلاح قال حدثنا ابي عن عازم عن احد عمياتيه قال كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد اذا احتفل الاباس حتى نخرج الفكره باكريبا مباس من خدرها في خدرها حتى مباس حائلهم محايدين ثلاثه منزل الاباس فيكون خلف الناس مسكي وشركات के विरुद्ध भाई सलर बार فيكبرن بتكبيرهم आयले दे लदी कि खलक तकबीरात हुई दीदी वसलसो हुई आयला को तकबीर हुई कि क़िरात द कुरान शिकुरे वयदउन बिदुआइहिम यदउन ए मع दुआ या सबब द दुआ द अख्तर मानदन बस पैगंबर मुबारक खुतबे न पर दुआ करे दी वसल दुआ द पर उबासी बरकत दारी कर तो खुद ही मुस्कुर के अली पैगंबर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानदन पर दुआ के बड़ी पसंद है الدعاء في اختتام العبادة دعاء بعد الفراغ من العبادة بريجا كلام ذلك إذا إجا من عندنا دي بيلي إيه مولانا تبليغي اجتماع خلق دي جنة دي أخيرا كدعاء دي جنة دي إذا زوب في العبد لا مولانا دي زوب في العبد نعم ولي يو عبادة شاغين نفس دعاء چکن لے کے ختم دا قرآن شریف کو شی اور بدے اجتماعات کو جدا سن اجتماعات خلق ہے انا خلق کے رسول دعا کا بدعات ہوئی انا خلق کے جدا کل اجتماعات کی اور او ختم بخاری کی او ختم قرآن کی او ختم تفسیر کی اور آگے نفس چار سکلا کی خدا مبخل ولدہ دعا تملی کی ٹوٹ ہوئی شرکت دکھا لا کدہ جنہ کم نے دلیل ہے کہ پیغمبر مبارک نے قرآن شریف سے تفسیر کرے دے صحابہ کا تفسیر فارغ کرے اپن کتاب تفسیر کرے پیغمبر مبارک اور سورۃ تفسیر کرے بیان کرے جتے صحابہ سے اجماعی ہوا کہ تک صحابہ ویلا مفتری اور درسونه کړي دي دا نه را مفتری او درسونه وته موږ یو راځو کړدا او هغه کنه چې پیغمبر مبارک ته اجتماعي دوا مطلب دلیل دلیل پر دا نشي بنا کو دا کنه وي چې عبادت او عبادت په دعا سره خصوصی دا هيئت ته پیغمبر نه کړی یا کنه دا موږ چې کوم ختم بخاری کو موږ چې کوم دوره تفسیر ختمه افتتاح کو د مدرسې اختتام کو د مدرسې تبلیغ والا فکر خپل بیان ختم کیو به اجتماعي دعا کوي یا تمام سلطان درسوں کے تفسیروں کے بیان آگے نفس اجتماعی دعا کے نن دنیا اجماع پر اس کو انکار نشي کول اجماع پر ان سبا اس کو پټول دنیا کې یو نه کې مجلس کې اخر کې خلک دعا کوي اته نه کې مجلس وی اخر کې دعا کوي پیغمبر مبارک د نه کې د مجلس په اخر کې بدل کې بیا دعا کړی نه دا مجالس پیغمبر مبارک منعقد کړي اصحاب صفوف سره پیغمبر مبارک ناس کړي د درسونه کړي تبارك خلق امرات رسول الله مبارك واحد نو پدې کیفیت د عموم اجتماعي دعا په اخر د دې نه او کې د اعمال صالحو کې د منقو دا کوم دی پیغمبر کړی د ټول د لپاره مته دا دلیل نشي چې دا یو نیک مجلس دی او د نیک مجلس لنیک مجلس په اخر کې دعا سکی نو ګوره خدمات دلیل شو بدا کو نشي بس یو عبادت خلاص شو او د عبادت نفس د دعا کې یو عبادت خلاص شو د عبادت نفس کې دعا کې د دعا د اجتماع امین مرسله خو خلاص بلا تکم نه البته یو خبر ده
کته په دې کیفیت پیغمبر نه درکړی تاسو ولې کوئ دا چې تفسیر ختم کې په دې کیفیت هم پیغمبر نه د بخاری ختم کې په دې کیفیت نه دا چې موږ دلته کې د کتابونو خلاص په خپل پیرونه نو په دې کیفیت نه یو کیفیت هغه صرف راټی کې دلته ولې راټی کې دا چې څوک معاوضتین ختم نه بودی وته کې نو ته په دې کیفیت نه دا چې جوړی د تبلیغ والا اجتماعي تبلیغ والا نو په دا کیفیت نه ده سبحان الله پروفیسور مالک دا فرض پس چې اجتماعي کې په دې کیفیت نه ده دا واسطه چې تاسو بودی او کې په اجتماع سره دې له هم دا چانه ده دا هم نه ده ته ټول به چې نه کنه الله ته ضرورت او د جمع کې ثواب دی او آداب دی او امیر سره ثواب دی اجتماعي خدای قبلي او بدا په یو دعا ده دا یو دعا ده لیکن په استثناء په ځای ثابت دی په استثناء کې لیکن په ضرور نه پس ثابت دی یو خبره درته وکړم انا اوس دا د شریعت نه په دغه کیفیت ثابت کړي بیا به بدعت کې پیغمبر داسې کړی یا امر داسې کړی یا صحابه دا مخکې داسې کړی نو که په دغه کیفیت نه د شریعت یو امر غني بیا به څه او که په دغه کیفیت نه غړي نه داسې نه شي او اختتام د عبادت کې څه شي دی لکه اختتام او فراغ د عبادت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمع دعا کړې دا فراغ د عبادت شو بیا ته بیرات شي بعض دوستان یو بل خبره کوي سوي وینا اخو یو ځل نه تاسو همیشه کوي دوام د مستحب شو کنه چې پیغمبر یو ځل شو مستحب غیر ده سنت موقت خو ده مستحب او دوام د مستحب مطلوب دی احب العمل الى الله ادومه يا احب الاعمال الى الله ادومها وان قل دا څه شی مستحب فرض کې قل به شي دوام د مستحبات او مطلوب دی التزام بالعدل دوام التزام څه فرق دی دوام دې ته چې همیشه کې خدای دې دې کوم پرې خو د زبر ګناګار یا وبال براشي او استدلال هغه ته وی کوم پرې خو د مجرم بشي ده انته خو وی دی منطق کې ضروري مطلق او دائمه مطلق فرق په پیژندل څه دا ګور موجهات مثال تاسو په یو لپاره یو نظیر درکو نظیر مثال نه هذا ضروري مطلق مثال سوي لكل انسان حيوان بالضروره او دائمي مطلق مثال سوي كل فلك متحرك دائما صفر كل انسان حيوان حيوانيه الانسان سر دائمي انسان جو خامخا حيواني د جنس خريد جدا کړي دي نشي او كل فلك متحرك چې فلك بھی متحرك وي د فلسفه په مطلق دا جدا کړي فرق ورو کې څه یو سره په دوام لګي بل سره په ضرورت لګي فرق دا دی چې انفکاک د حیوانیت د انسان نه محال انفکاک د حیوانیت د انسان دا کې دې نشي چې انسان یو حیوان دی چې حیوانیت دغه کې انسان نه دی او انفکاک د محمول د موضوع په دائمه مطلق کې كل فلک متحرک دا تحرک د فلک د انفکاک محال فلک یو چې د هر جسم قابل د حرکت وشي نو کله دې نه راځي او دا حروف ګلاش محالیت نه راځي اگر چې مخارج د دواړه دایمي دا حالت کې څنګه راځي دواړه همیشه دا کله چې په وجه په افلاک متحرکین لیکن انفکاک د حیوانیت کا انفکاک د حیوانیت د انسان نه محال دی او انفکاک د تحرک د فلک نه محل دی یو جسم د قابل د حرکت رسول نو دوام او التزام کې ځمکه اسمان کته دا دعا فی ختام العبادت التزام کوي او کان ورشاد لیکي اذا افضل الامر الى النكير على من ترك اذا کې پری ولې نه کوي یا تا پری دا څه بيجي قرآن عليه نو صرف التزام دا چې کته پریری په بدن انکار کې چې ما خپل دې په خدای نه وکړه یا په سپری او تو باندې انکار کې التزام او کدا انکار نه ته پدان کې
چې کوتاهي مې وکړه نه بلکې کوتاهي یې وکړه دا دوام چې دوام مستحب مطلوب دی ښه بدعت نه دی دوام د مستحب نه دی بدعت خطرې ټول عمر پټکې په سرې دا مبتدع دی خدای نه بخت ولې مبتدع وته بدعت پټکې د پیغمبر عادي دا عادي چې دا پیغمبر د عادیات اتباع باندې سره مستحب دا مستحب دوام مطلوب دی احب العمل الى الله ادومه وان قل ومطلوب دی پیغمبر وایي اوس به په خبر نو په دې مټی کې صورت النفس او فرض النفس دعا فی اختتام العباده دعا بعد الفراغ منتج بخاری خلاصه بدو هم چې کله درس راځي دعا چې څه په اخلاص کې په دعا او چې کله بخاری ختمي په اخر کال کې خلک راځي دعا له دعا دا ولې اختتام دی عبادت او د پیغمبر مبارک نه حج او عمره کې په ډېر وګړو کې دا ثابت ده او په استثناء کې او په جوړ په اخترونو کې ثابت ده لو سره پسې جوړه ناسه وبه قال حدثنا مناد قال حدثنا مروان بن معاويه وابو معاويه وعن عاصم بن الاحول بهذا الاسناد نحوه وقال تبارك يا ذا الجلال والاكرام قال وفي الباب عن ثوبان ابن عمر ما سوى البخاري نه پټولو کې دي ما سوى البخاري نه پټولو کې دي شابه وابن عباس وابي سعيد وابي هريره والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم قال ابو ثوبان ابن عمر ما سوى البخاري ټول کې ابن عباس بخاري مسلم کې دا ابو سعيد هيثمي په مجموع الزوائد کې هيثمي مجموع الزوائد ابو هريره والمغيرة بخاري مسلم کې ها قال ابو عيسى حديث عائشه رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بخاري مسلم کې د مغيرة بن شعبة نه دا روایت په بخاري مسلم کې د مغيرة بن شعبة کې په باب کې اشاره وکړه انه كان يقول بعد التسليم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لکه چې صحابه تعلیم کوي اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وروي انه كان يقول سبحان ربي دا ابو سعيد الخدري روایت دی دا وربیا دا ابو سعيد الخدري هي سبب مجموع الزوائد کې دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرني ابن المبارك قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا شداد ابو عمار قال حدثني ابو اسماء ابو الحبيب قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شداد ابو عمار فكنا براغي شداد بن عبد الله قرشي ثقة شداد بن عبد الله قرشي ثقة اور دي ابو اسماء رحمه الله کې دمشق کې علاقه سوې په کوپه کې ده عمرو بن مرصد بن عمرو بن مرصد قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اراد ان ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. قال هذا حديث صحيح وابو عمار اسمه شداد بن عبد الله وهو ما جاء في الانصراف وشمالية تعليم بتفسير ويلي برضه البخاري يا دليل حاشية من تسبيل وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن بعض علماء والمجهول واكثر علماء والتسيقة والامام. قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤمنا فينصرف على جانبه جميعا على يمينه وعلى شماله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ما سوى الترمذي نقول كده عبد الله بن مسعود او دا انس پر مسلم و نسائی کے انس پر مسلم نسائی کے او دا عبداللہ ابن عمرو بن عاص بن ماجہ کے ابو هريره صحابی کے تمام. قال ابو عيسى حديثه المثل رضي الله تعالى عنه باعتبار تعدد الطرق والعمل عليه عند اهل العلم انه ينصرف على اي جانب شاء يمين من شاء يساري. وقد صح الامران عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ويروى عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال ان كانت حاجه عن يمين اخذ عن يمين وان كانت حاجه عن يسار اخذ عن يساره. فهو ما جاء في وصف الصلاه وصف صفات کے سفر وحقیقت کے پکے اعتبار دا لغت پر اپنی جلد کا وصف مصدر دے وصفا یا صرف وصفا نو حضر پہ پاخر کی تیرہ دا صفت دیو لواعدون او عدتون وعدون او عدتون وصف مصدر صفتون اسم مصدر اصل کے صفتون جانا جوڑ کے ویدے وصف
وحذف في آخر کې لك وعد نعيدة جوجو وصف مصدر دی او صفة اسم مصدر دی متکلمین سره وی صفت په موصوف پورې قائمي وصف په واصف پورې ته موضوع به دستا صفت کومه دستا صفت کومه د تخپلې نو دا صفت ستا پورې قائم او زه واصف هم کنه نو وصف زمان وصف ما پورې قائم صفت چا پورې قائم جو موصوف پورې وصف چا پورې قائم جو واصف پورې دا متکلمین فرق کوي دور بسې شاوی حدیث دی چې مشهور دی په حدیث مصیب الصلات باندې ها وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جدي عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بينما هو علي بن حجر تيجي ثقة اسماعيل بن جعفر انصاري ثقة ثبت يحيى بن علي مقبول يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي هذا خپل نکنه نقل کوي نکه سوق يحيى بن خلاد يحيى بن خلاد ثقة تابعي هذا كان نقل کوي رفاعة بن رافع انصارينا والبسيشة قال رفاعة ونحن معه إذا جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم بينما هو جالس عليه السلام في المسجد فبخاري مسلم في ناحية المسجد قال رفاعة ونحن منبصر إذ جاءه رجل يوصل راغي كالبدوي لا خلاد بن رافع هذه رفاعة رود خان لا صوت لك خلاد بن رافع رفاعة رود دون بدوية عندك باري كالبدوي ولا لکه باندې شي مونږه اخف صلات باندې شي مونږه زر درې نه خلاص نو فصل الله مونږ یو کو نو فاخف صلات له دینه سمالو مشوا ورکات کړي په نسائی کې خان او حافظ وی اقرب ذلك تحية المسجد تحية المسجد او دین دې سمالو مشوا دین دا چې د رکوع او سجده وینه راته کړي حافظ لم يتم ركوعها وسجودها دین معلومیږي چې کم سړی موږ کمزوري په توګه ویل چې لکه باندې شي ونه کار مسائل کې واسه فصلى فخف صلاته ثم انزل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دین معلومیږي تحية المسجد فسلام النبي عليه السلام مقدم وليه لك تحية المسجد تحية رب المسجد هو الله هو مخکره په پیغمبر کنه نالي ثم جاء فسلم عليه ده کومه چې په ما باندې سلام مخکې ټول ورته باندې مونږ کړو فقال وعليك دا د ما مسائل کې واسه دا ویل کې یو کس علیکم هم ویل شي علیکم ویل شي وعليك السلام باندې راغلي دي خاص دي کې السلام دې څه وبد اشتا مرجع واپس جا فسول منذ فانك لم تصل مرتين وكرت يا دريد اللي وتوي او هذا المرات النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لنا معلومه کې مجلس تبار باندې بار سلام جوړ شي یو مجلس تبار باندې بار سلام جوړ شي یو انسان یو عمل خراب کړو دا واپس کول شي بیا جواب او فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فرج فانك فلم تصلي فعاب الناس نخلقه مكروه او غندا وكما مكروه ذلك يعني خراب يعني دير جران شوبه وكبر عليه ان يكون من اخف صلاته بكامل تخفيف وقف ولم يصلي منذ يوم هذا كان تخفيف مبالغ والانسان كي تبسكي وتسواد التوبه بيغمبر مبارك ولا بي بڑوں بھی ضرورت نہ ہو کہ بار بار دا په استقرار په غلط شو هغه غلط کوي او بیا پکې غلط کوي او بیا پکې نو دا خو تقریر او استقرار په چا شو لکه غلط شو نه في نفسه منسي اثر وسط کې نقصان او یا دا زجر ورکاو سی ورکاو چې پرې چې بار بار به وکم تقریر کو ته کړي دوباره پکې چې بار بار به وکم چې دې کې وکړي او یا کېږي چې د پیغمبر دا خیال و چې دې بساهي وي غافل وي ناسي وي مستعجل وي ساهي وایا غافل وایا مستعجل وي ټیک وي
او د ټول نه کولې جواب ته د زور کم ادا چې دا پیغمبر مبارک ځکه کول چې ابلغ شي چې پوره ستاسو چې ما د څوک کړيږي په نو کارو نه پته عادت نه پته کوم بیا حاضر دي کړه هغه بیا پوره ابلغ تقریبا خطا باندې ځان فقال رجل في آخر فأرني وعجبني ما تقول خايا والتعليم امرأ هم خايا راتاول ويمنكا قالوا فإنما أنا بشر ولقل غلدي ويصيبه أخته فقال أجل وما ندن عني إذا قمت إلى إذا ما لبيني كي وصلي نبوي تفسأل أهل الذكر تفسأل فتوزع ودسك كما أمرك به ألا تتحكم ثم تشهد بماني تشهد بعض العلماء وی اذان ته مراد اقامت نه تشهد معنا شهادتين بعد الوضوء او داس نه پته شهادت لا اله الا الله راغلی کنه راغلی اقته مراد او یا بده سمعنا حکم دا جماعت ته فرض یو فرض د جماعت د جماعت کې خلک اذان کوي کنه فاقم اذن خدا ابو داود روایت کې اقم اذن نشتا تو كده ابو داود روایت کې اقم نشتا تشهد نه هغه تشهد بعد الوضوء او دا اقم دي نو تشهد نه مراد هو اذان او دا اقم نه اقامت ته ویلې هم مفرد دي نو عموما خلک ځان نه موضوع نه کوي یو فرد جماعت دي ان كان معك قران فقرا والا فقراني فاحمد الله وكبره وهلله فإذا علماء اتفاق دي ټول مسلمان شو او دا قران نه نو په تحمید او تکبیر مسکی عادي کې نشته یا یو سړی ګډا دی او نشي تکول یې شو دي بعضې بوډاګانې ناجوړه شي هغې کې قرآن یې چې په دې منځ کېږي او دا زموږ دلیل هم دی مولانا صاحب چې مطلق قرات فرض او دا زموږ په هغې کې هم دلیل شو بله مسله مې وباسته چې د مصحف نه قرات منل مصحف نه به یې کولی شي ثم اركع فاطمئن راكعا ویلي ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا لکه دې کې تفسیر ویلی دی ګورئ د طمانیه او د تعدیل د ارکانو اختلاف دائمو کو تفسیر ویلي ثم مجلس لكن فاطمئن جالسا ثم قم ذكر دوام التسجيل ذكر من بخاري كشتا فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك من مبنى فتلقي جدوى من طمانية وتعديل الطرفين ومذهب دار الطرفين إذا واجب قال وكان هذا أهون في الصحابة الأولانا لأنه من انتقص من ذلك شيء انتقص من صلاته ولم تذهب كلها ولما تلقي إذا كانت الطمانية وتعديل فرض ذلك سبب نقصان دي وفي الباب عن أبي هريرة بخاري مسلم والترمذي كده عمار بن ياسر مسند أحمد فربسيشا قال أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما حديث حسن هذا حسن نعم بل صحيح وقد روي عن رفاعة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث من غير وجه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري هذا ضعيف قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه فرد عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولم يذكر فيه عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح وسعيد المقبوري وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو سعيد المقبوري اسمه كيسان وسعيد المقبوري ابن أبا سعد قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الحميد بن جعفر ضعفه الثوري. أنا كان في اليدين باقي من ثوري وتضعيف وين
يحيى بن معين متسيقه قدري وتبع علماء أستاذ مخزو ما يتلمذي كما في كلام راشي دا أستاذ محمد بن عمرو بن عطاء أبي حميد الساعدي دا منقطع وحاوي لكلي دي منقطع أبو حاتم لكلي دي فعللو كي منقطع دا أبو حميد أو بدل الانقطاع تزبع محا قال أبو حميد وي نعم قال محمد بن عمرو وي سمعته ورأي معلومی کی راجع کے بڑی مجلس کے ناستے کر وهو في عشرة او دا ابو حميد بنفس صحابه کے یو داغینا ابو قتادة ابن ربعی ابو قتادة حارس ابن ربعی اس مولانا دی رسم معلوم اشبا کہ ابو حميد سر ابو قتادة ناستے کر لیکن سن بھی کئی ابو حميد سر سن ناستی ابو قتادة او عمرو بن عطاء سوئی محمد بن عمرو بن عطاء ویزا ناس تم سمعتو لفظے ہوئے اس مولانا فضیلت کوئی کا ابو قتادہ پر 38 ہجرہ کے وفات شابہ داتا مثال کے ابو قتادہ میں 55 ہجرہ کے وفات اور حضرت علی پہ جنازہ کرے ابو قتادہ پر 38 ہجرہ کے وفات دے بسو کے 38 کے جنازہ پہ کیا کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ محمد بن عمرو بن عطاء پر 120 ہجرہ کی وفات تاریخ کو رکھا محمد بن عمرو بن عطاء پر کی وفات ہے یوسف شرو کی اور اتیو کا عمر کی وفات ہے نو کہ دیر اتیو کا عمر کی وفات شو اور دی پر یوسف شرو کی وفات ہے نو پیدا پس بھی 40 کی شابہ سے نو 40 ہجرہ کے لیے پیدا دے اور ابو قتادہ کا وفات دے مذاقدہ وفات نہ 2 کال اس کو پیدا دے نو سنگ دے ہوئی جدب کا مسجد کے لئے سمعی تو سنگ دے دیوی مسجد کے ابو قتادہ دے اور مخبر ہوئی دلے دے نو دی وفات دے پہ 120 کے یوسف شل ہجرہ کے اور دا اتیاو کالو نو چلا اتیاو کالو دے عمرو ہو نو دی پیدا شو پزو کی پسلویخ ہجرے کے اور ابو قتادہ کا وفات تے ربعی و 38 کے جنازہ پہ حضرت علی کرنے تاریخ اوپر نو داخل وفات نہ 2 کالا پس پیدا دے 2 کالا پس 2 کالا پس نو جن 2 کالا داخل وفات نہ پس پیدا دے نو سنگا ملاقات ہے سنگا سمیتو یہ وجہ امام طحاوی ابو حاتم کتاب العلل کے طلب دا منقطع اليوم القديم شو أو بل عبد الحميد بن جعفر جدة يحيى بن سعيد يحيى بن معين وتسيقه ويحيى بن معين وأكثر العلماء وده ضعيف ده قدر يومنا ذوق البسيطة يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ما كنت أقدم لهم تمنى حضور پاک سر پر صحبت کی اور نہ اکثر پہ اختیار کی ملازمت ڈیرا نہ قال بلاول صحبت کے ساتھ زیادہ تے ملازمہ میں زیادہ بار لا کلمہ قبیلہ ہاں کیا قالوا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه لم يصوب نبي السر دير زياد حكتاكاو وجتاو حكتاكاو ولم يقلع نبي بورتاكاو درميانا بوان ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا صحيح من تنزل شبشبه ثم انحنى الى الارض ساجدا ثم قال الله اكبر ثم جامع عضديه عن ابطيه وفتح لا نرمي بيكري كنت دخبو فتح نرمي بيكري او قبلية بلا مقام اخلرار ثم سنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله اكبر ثم سنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهى ثم ثم سنى في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما سنى حين يفتتح الصلاة ثم سنى كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاة أخذ رجله اليسرى وقعد على الشقين قال معيسى هذا حديث قال وعلى قوله إذا قام من السجدتين رفع
ركعتين. دريم ركعتي شبتك حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم حسن بن علي الحلواني ثقة حافظ أو أبو عاصم النبيل هذا ضحاك بن مخلد من ضحاك بن مخلد ثقة راوي شابه. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عليه يا عبد الحميد لقد اليوم سوري وتضعيف وين او يحيى بن معين وتسيقوي او محمد بن عمرو بن سمير وابا حميد او بدا مجلس के मुखतादा سمع لكم ने ثابت है शब्दे فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعنى وزاد فيه ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرب قال صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو ما جاء يقول الصحابه تصديق करे नुकसानदान कम लो लेगा शब्दे وهو ما جاء في القراءه في الصبح مولانا خبر में देता करे فجر की और ज़ुहर के इम्दानात पे वालियात ने असर और बारिशा की जरी और मगरिब की जरी दा मसतूम जरी रदियात का मोबाइल है और दाई तफसीलात में टूल दबी दी लगता है कि मौलाना सबक तहसान ने قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر بن سفيان عن زياد بن علاقة عن عمي مسعر بن كدار ثقة ثبت فاضل سفيان الثوري ने زياد بن علاقة ثقة عن عمه سشيد لك عتبة بن مالك صحابي لها كوفة وسيد الإجابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفجر والنخل باس بعد في الركعة الأولى أو تدا رسول الله كاف دے رکھا کیا او تابع دغه کی ویلی دی مسلم کی خبروں کی بولے قاف القرآن المجيد قال وفي الباب عن عمرو بن حميد وجابر بن سمرة عمرو بن حريث مسلم کے جابر بن ثورة مسند احمد مسلم کے مسند عبد الرزاق عبد الله بن الصائب ومسلم کے ابو برزة بخاري مسلم کے ام سلمہ بخاري کے تفشا قال ابو عيسى حديث قتبة بن مالك رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قرأ في الصبح بالواقع ده مسند عبد الرزاق كده جابرنا ليه مسند عبد الرزاق كده جابرنا مسند احمد كده مسلم كده شبه وروي عنه انه كان يقرأ في الفجر من 60 آية ومسلم حالات كتار ده ابو برزة رواية تخا ده يقول البخاري كده ده ابو برزة بخاري مسلم كده وروي عنه انه قرأ اذا الشمس كورت عمرو بن حريث رواية بنسائي كده عمرو بن حريث بنسائي كده وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى ابن موسى رضي الله تعالى عنه ان يقرأ في الصبح بطوال مفصل ده عمر وتخطى بمصنف عبد الرزاق كده بس نور بكري ممكن مفصلات ستوي وده شبه قال ابو عيسى وعلى هذا الامر عند اهل العلم وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي فما جاء في القراءة في الظهر والعصر وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البرج والسماء مختلف حالاتها قال وفي الباب عن خباب بخاري نسائی ابن ماجہ کے بخاری نسائی ابن ماجہ کے اور ابو سعید مسلم کے ابو قتادہ بخاری مسلم کے ابو قتادہ بخاری مسلم زید بن ثابت مسند احمد ابو داود کے مسند احمد ابو داود برا نسائی کے اگلا قال ابو عيسى حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدتين انا كل سورة نیم بیاو کی نیم فبل کے میں ہوئی شاب سے وروي عنه انه كان يقرأ في الركعة الاولى من الظهر قدر 30 آية وفي الركعة الثانية قدر 15 آية وروي عن عمر قراءة سري لكنا شاب سے وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان يقرأ في الظهر باوساط المفصلين اگر یہ پیغمبر مبارک کو عالم کا ثابت مغیر ترجیح والقوام وهذا اهل العلم ان القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ بالمثال المفصل وروي عن ابراهيم غير دروازه سلفوان انه قال تعدل صلاة العصر في صلاة المغرب في القراءة وقال ابراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار باب في القراءة في المغرب وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا مبارک ومن تقول صحبتنا او دور پاک مختلف اعمال کړي او چې بعد ته وي دغه دایمي عمل اکثری بوینا وبه قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن محمد
بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عنه في ام الفضل رضي الله تعالى عنها وعنه قالت خرج الينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو عاصم راسه في مرضه فصلى المغرب فقرا بالمرسلات كما صلى قالت لبابه بنت حارث لبابه حتى لقي الله عز وجل فقالت فصلنا المغرب شمسي. وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وابي ايوب وما صلاها بعد المغرب بيانا ذكري نور الدين پس ماسپخیل نام راوته دي او د مغرب بيانا ذکري جمعه کې ها. وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر مرسلات سورۃ مرسلات دي یا به ټول ویلي په دوه حرکاتونو کې یا به سبا دې سوي. جبير بن مطعم بخاری مسلم کې دي. جبير بن مطعم بخاری مسلم کې ابن عمر ابن ماجه کې دي. ابو ایوب په مصنف د ابن ابي شيبه کې دي. ليث بن ثابت بخاري کې دي. شبع قال حديث ام الفضل رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قرأ في المغرب بالاعراف في الركعتين كلتين. ور مغرب کې خدا نه ټول صورت صحیح سبب وي. سبب په یو رکعت کې ویلي سبب کې ها. وروي عن او کې چې ټول ویلي هاذا سره تبارا دي کې وخت موسع تبارا جواز د فالشبع. وروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قرأ في المغرب بخاري مسلم کې د جبير بن مطعم بخاري مسلم کې جبير بن مطعم. وروي عن عمر رضي الله عنه أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل. وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل. قال وما هذا العمل عند أهل العلم. وبه يقول ابن المبارك وأحمد إسحاق وقال الشافعي وذكر عن مالك أنه يكره أن يقرأ في صلاة المغرب الطوال نحو الطور والمرسلات مكروه تنزيه وتوي. وقال الشافعي لا أكره ذلك بل الصحيح أن يقرأ بهذه السورة في صلاة المغرب. وهو ما جاء في القراءة في صلاة الجوابه. قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي ثقة قال حدثنا زيد بن عمر الشيباني عن ابن واقد حسين بن واقد مروزي حسين بن واقد مروزي ثقة عن عبد الله بن بريدة ثقة عن أبي بريدة بن حسين الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخر بالشمس وضحاها ونحوها من السور. وفي باب عن البراء بن عازب بن صحابة التوكل قال في حديث بريدة حديث حسن بل صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخر بسورة والتين كالياسين الترمذي كثير شو. وروي عن عثمان بن عفان انه كان يقرا في العشاء بسور من اوساط المفصل لكسور المنافقين ولا يشبه. وروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا باكثر من هذا. واحسن شيء في هذا الباب ما روي عنه انه قرأ بالشمس والضحى والتين والزيتون. وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاويه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن في ثقات عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الاخره اخر كاحتراز المغرب نشوف بالتين والزيتون. وهذا حديث حسن صحيح. بس بالبخاري قراءة خلف الامام مسألة ان شاء الله.